ګرانو کتونکو خړې او بړه انده کبان هغه څه ته وایي ادا دي چې د نوښار غوندې غټه ضلع هغه بغیر ډسټرکټ هیلث افسره چلیږي. د تیرو څلورو پنځو میاشتو نه نوښار کې ډسټرکټ هیلث افسر نشته او د دې توقع دا کېده چې دا به زر تر زره دلته کې یو هیلث افسر ولګي او صورتحال به ټیک شي. خو تر اوسه پورې د هیلث افسر عدم موجودګۍ د وجې نه زمونږ چې څومره رورل هیلث سنټر دي، زمونږ واړه هسپتالونه دي، لکه زه به ووایم مانکي هسپتال دی، د خیشکو، رشکۍ، نظامپور، اکوړې او ورسره بیا د صحت نور اهم مراکز دي او اهم مسلې دي، نو هغه لاوارث هر څه پراته دي. زمونږ د محکمه هیلث سره چې څومره ریلیټډ کارونه دي، دفتري کارونه دي، دفتري امور دي، هغه په ټپو باندې دي او تر اوسه پورې زمونږ مشران هغه په خپله رسکشۍ کې لګیا دي. مونږ ته چې کوم اطلاعات دي نو دغې کې خوښه نه کېږي، د افسر خوښه نه کېږي چې په کار دا دی چې تر اوسه پورې پکې څوک کس هغه تعینات شوی وي، چې یو کس تعینات شوی وي. دلته کې تجربه کار افسران د خیبر پښتونخوا کې شته، د صحت حوالې سره غټ غټ ډاکټران دي چې هغوی په منیجمنټ کې، ایډمنسټریشن کې، صحت کې، هسپتالونو کې دې کې غټه تجربه لري، خو نه کېږي. نو موږ درخواست دا کوو چې زمونږ کم مشران دي، زمونږ ممبران دي، زمونږ صوبایي حکومت دی، دې زر تر زره په دې خلکو باندې رحم وکړي او د ډسټرکټ نوښار ته چې مین ګیټ وی ښار نوښار مونږ ورته وایو، دې ته د هیلث افسر ورکړي او د خلکو چې کم صحت سهولیات دي، زه به وایم چې دې ټایم کې صحت سهولیات هغه ناپید دي او هغه معطل دي. تر کومې پورې چې زما په دې نوښار کې د ډیچو تعیناتي نه شوي نو زه نشم ویلی چې دلته خلکو ته صحت ملاویږي. دې سره جي دا معمولي خبره نه ده، دې سره د ډاکټرانو مسایل دي، دې سره د سټاف مسایل دي، دې سره د هسپتالونو مسایل دي، نو ټول مسایل دي یو افسر سره تړلي دي او زمونږ مشران بد دې نه ګڼي، خو هغوی په خپلو خوښو ناخوښو کې لګیا دي او د دغې وجې نه عوام دل کسکر کېږي او هغه لاوارثه لاشونه هسپتالونو نه هم جوړ دي او زمونږ د خلکو نه هم جوړ دي. ځکه زه وایم دا خړې او بړه انده کبان دي چې ټول ښار نه یو شهر ناپرسان جوړ دی.